سلام علیکم ټول وروڼو ته د سید نجیب طرف نه سلام می عزتمن وروڼو تاسو ټولو ته وپاتې وي څه پراچینور څه کومه کنوایي څه په دوه ورځو په ټل کلی کې ویلوړه وه. الحمدلله اوس د فوج او د سکیورټي ادارو څه څوره انتظامیه دی هغوی پر نگرانۍ کې پراچینور طرف روانه دی. خو دغه ویډیو په ذریعه خپل ټولو کورمیوالو وروڼو ته یو میسج ورکوم څه تاسو ته پاتې دی څه پراچینور کې دفعه 144 لګېدلی دی. نو تاسو ټول وروڼه څه څوره مثال روډونه دي څه څوره مثال داسې ایریا څه هغه کې مثال حکومت کنوایي بیایي نه هغه ځینه مثال ودروله یو ویډیو جوړوله یا ویډیو جوړولې نه بعد یو نیم داسې پیغام شیر کولی نه مکمل طور پر ګرهیز وکړئ ویلي څه داسې نه وي څه تاسو ته بیا یو نیم مشکلات یا یو نیم تکلیف یا یو نیم داسې واره ته پیښه شي چې هغه نه وروسته بیا تاسې مشکلاتو سره روبرونه شوي. ویلي دفعه 144 کې څه کوم یو کاس وایلیشن وکړو کوم یو کاس مثال د ریاست په خلاف یا مثال د آرمی یا د فوج یا مثال یو نیم داسې میسج یا یو نیم داسې پیغام شیر کړلو چې هغه پیغام واجنه چاته دوک یا چاته تکلیف ورسېدلو نه هغه به هغه کاس کوم دی ذمهدار وي. نو ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې کنوایي څي زه نه یو نیمه ویډیو زه نه یو نیم پیغام داسې شیر نه کوئ چې هغه واجنه تاسو ته بیا څه اذیت تکلیف در ورسیږي که داسې یو نیم پیغام شیر کړلو څه تاسو ویله کنوایي راغله په بدماشۍ مو راوسته داسې مو وکړو هسې مو وکړو نو هغه کس په خلاف به بیا سخت نه سخته قانوني کاروایي کیږي. نو دا ټولو وروڼو ته دا میسج ورکوم چې څوره ما کورمیوال وروڼه دي پلیز یو نیم داسې میسج یو نیم داسې پیغام هېڅ کله شیر نه کوئ. د خپل څه کوم فوج دی داسې د کومې ادارې دي په کار د هغوی سره موږ شانه به شانه ودرېږو چې ما که پراچینور کې مکمل طور باندې یو امن و امان قایم شي. ویلي څه امن څه کوم دی هم د اهل تشیع مطلب ضرورت دی هم د اهل سنت ضرورت دی او زه خو داسې وایم څه امن څه کوم دی پراچینور کې یوه ځناور دی ضرورت دی. ویلي پراچینور حالات ورځې نه بلې ورځې ته خرابېږي ورځې نه بلې ورځې ته د معصوم بچي مړ کېږي مثال نوره مشکلات د موږ ته زیاتېږي ایون داسې مسافران چې هغه مثال ویزې خرابې شوې ډېر زیات نقصانونه هم اهل تشیع و هم اهل سنت ملو شولو په کار دی ورشه دغو شیانو نه مکمل طور پر ګرهیز وکړو مکمل طور پر داسې پیغام شیر نه کړو چې هغه پیغام واجنه بیا د کور مې امن خراب شي. نو امید لرم چې انشاءالله د مو پیغام څه کومه دی وروڼه به خپلو منځو کې شیر کوي او دغه پیغام واجنه به انشاءالله د مو وروڼه یو نیم داسې حرکات نه کوي چې هغه واجنه هغوی ته بیا څه مشکلات جوړ شي. نو وروڼو ما سید نجیب طرف کې اجازات مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.